دا چې کله د بیګانه د نتنیاهو خنزیر کوسي وینا وکړه چې داسې اشارې میلاو شو دي چې په هغې کې آیت الله خمیني د وفات کېدو شک نشته. په هغه ټایم کې د دې خبرې اندازه وشوه چې شاید همداسې شوي. ایران که شیعه دی او موږ سنیان یو، خو په دې وخت کې امریکا ده او اسرائیل دا زموږ مشترکه دشمن دی. دا یهودیان، دا سوربګي، دا د ټولو مسلمان دشمنان دي. او په دې وخت کې ایران ډېر مضبوط هغه دغه یهودیانو دغه سوربګو خلاف ولاړو چې د هغې ډېر غټ غټ مشران هغه شهیدان کړه. او بیګا چې دې خنزیر کوسي د اشارې وکړې، په هغه ټایم کې دنیا په شک و شبهات کې مبتلا شوه. خو د هغې نه څه لږ وخت پس د ایران سرکاري چینل باندې کوم اعلان وشو، نو هغې وی چې لا شهید نه دی او د ټول جنګ مانیټرینګ هغه کوي. خو بیا چونکې سهار دې خبرې ښکاره اعلان چې کوم دی د سرکاري ټي وي په ذریعه سره وشو د ایران چې آیت الله خامنه‌ای چې کوم دی هغه شهید شو. مونږ بالکل د هغو په غم کې شریک یو او د ایران دپاره دعاګو یو او الله تعالی دې د دغې شهادت قبول او مقبول کړي او الله تعالی دې د دغې بدلې ایران له ورکړي چې اوس زه وایم چې سره د نتنیاهو خنزیر دجال، ټرمپ خنزیر دجال چې دا هم دغه شان مړه کړي او مردار یې کړي. خلکو به ویل، مونږ ویل چا به وی روس په اوس ودرېږي، چا به چاینا په اوس ودرېږي. خو د هر چا خپل خپل مفاد دي. د چاینا خپل مفاد دي، بس پوره دي، کار روان دی. هغه د ایران سره سویمه ده. روس دی، دا ټول یو ګروپ دی، ټول یو کار. د دې ټولو مشن او مقصد یو دی چې بس په دنیا کې یو اسلامي طاقت قوت والا ملک پاتې نشي او بس که هغه هر اسلامي ملک دی چې دا زموږ محتاج وي، زموږ حقوق یې پروت. خو دا ټولو خپل مفاد دي. د چاینا خپل مفاد دي، د روس خپل مفاد دي، د امریکې خپل مفاد دي. د دې خنزیانو مفاد جدا جدا دي. کم یو ملک اوسه یا روس یا چاینا دا د ایران څخه ودرېده، هېڅوک ورسه ونه درېده. هماغه ایران او هماغه سپریم لیډر آیت الله خامنه‌ای چې د هغه د شهید کولو لپاره د روس نه چې کومه دی سپورټ ډېر غټ ضرورت او ورکوو هر څه به یې کوله. خو د اسرائیل او د امریکې د ډېر وخت نه دا اراده لرله چې دا سړی موږ شهید کړو او هغه اخر بالاخر دغه خنزیران، دغه یهودیان، دجالیان هغه چې کوم دی هغه به د خپل مشن کامیاب شو او آیت الله خامنه‌ای چې کوم دی هغه شهید کړو. اوس په ایرانیان څه کوي؟ یا خو به دوی د رضا شاه بهلوي زوی یا به هغه راولي یا به د آیت الله خمیني چې کومه دی د کوم څه پرېښوده یا به دوی بیعت کوي یا به د هغوی بیعت کوي. دا پته به وروسته لګي. فلحال ایران به د امریکې نه څه بدله واخلي یا به د اسرائیل نه څه بدل واخلي. ځکه دا خو د ګیدړ بچي دي چې کومه دی کله د سایرن واوري نو د مخکې نه چې کومه دی هغه په کوم بنکرې دي په هغو کې دا خنزیران پټېږي. دا اسرائیل د نتنیاهو د دجال نه دی، دا زندری دجال ده. دا دجال چې کومه دی دا به د اوس پورې د 2-3 میاشتې پورې د بنکر نه بهر نه راوځي. دا بنکر دننه پورې دا خنزیر او د ایران سره هغه شان طاقت نشته چې دغه شان میزایل یې پرې ورپرېږدي په یو ځای ورته 40-45 بمان ناخوشي کړي او په دغه ځای مردار کړي او ختم یې کړي. او په دې کې هم ټیک ټاک په ایران کې چې غداران خلک موجود وو چې اطلاع به یې هغو له ورکوله. نه اسرائیل ته هغه څه پته لګي چې دا پلانکې به کوم ځای کې دی. خو دا د دې خلکو غداري ده او دا غداري نښه کېږي چاله، دا ملک تباه او برباد کوي.
او دلته چې کومه دی د ایران نه علاوه پاکستان او افغانستان د څو خپلونکي اړم دي هغه وایي موږ مړه کړه او دوی وایي موږ مړه کړه هغه وایي موږ ونیوه او دوی وایي موږ ونیوه بس نه پوهېږو چې څوک مړه کېږي او څوک نیول کېږي هلته هغوی وایي چې هغه افغانان دي چې کوم په هر ملک پیروک پراته دي هغه وایي زنده‌باد مرده‌باد سپورټونه ټوله کوي بس الله تعالی دې موږ مستقیما خپل خصوصي رحم کرم وکړي او الله دې په موږ باندې داسې لیډران راولي چې هغه د دښمن په سترګو سترګې ورکړي او دښمن سترګې